د دواړو جهانو سردار مبارک به د سحري په وخت کې په وخت باندې به بیت الله ته نو دغه ظالم به غنې راوړي وی دا خواري پیشو لا بدی نو کاری نو هغې به غلې راوړې او د دواړو جهانو سردار مبارک ته به یې په هغې لاره کې غنې اچولې او دا د ابولهب دا ښځه ابو سفیان د مکې مکرمې سردارو دا د ابو سفیان رضی الله عنه دا بیا هغه وروستو مسلمان شوی دی د ابو سفیان خور وه او د امیر معاویه رضی الله عنه ترور وه او دغه قوم هم داسې لږ زیلي غونتې قوم نو د دیم رسول الله مبارک سره انتهایی نفرتو غنې بیا ورته په لار کې اچولې چې کله ورته پته ولګېده چې دا صورت نازل شوی دی دا خو پکې خیري شوي دي یو غټ کاڼی یې واغېسته او د دواړو جهانو سردار مبارک پسې روانه شوه چې نن به په دې کاڼي باندې رسول الله مبارک کولم پاک پیغمبر مبارک د بیت الله په خوا کې و ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره و ابوبکر چې کاڼي ته وکتل د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسوله چاچي خو د کاڼي راغېستلې اراده غلطه ده په دې در باندې ګزارونه کې پاک پیغمبر مبارک وی ما سره الله شته چې کله دا راله الله یې سترګو ته داسې پرده راوسته چې رسول الله مبارک یې نه لیده چې راله ابوبکر رضی الله عنه ته وایي څه شو هغه ملګری دی کم خوا تللی دی نن به یې درله که دلته وې که نه نو نن به مې درله په دې کاڼي باندې شته پرېښوده مې درله نه بدې ردیې ووې لاړه